من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة بني اسرائیل هغه شروع په هغه کې واقعا د معراج شروع الله جل شانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ځان ته وغوښتو او الله جل شانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات وکړو. پس دا غینه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم هغه دوباره واپس هغه را روان شو د ملاقات د نبی علیہ السلام نه. اول د ابراهیم علیہ السلام سره ملاقات شو. ابراهیم علیہ السلام هغه څه تپوس ونه کو ځکه د ابراهیم علیہ السلام واقعا کې راځي چې ابراهیم علیہ السلام ته وفرمایل اسلم، هغه وی بس زه تسلیم یما او زمنم. نو ابراهیم علیہ السلام ځکه هغه ته خلیل ویلی شی او نه ابراهیم علیہ السلام فرمایلو چې کوم حکم درکړی شی دی بس هغه منل پکار دی، د هغې اطاعت کول پکار دی. دویم چې کله د موسی علیہ السلام خواته راغی د هغه صفتو کلیم الله، یعنی دا یو د ناز صفتو، دا د یو ناز تقاضه کوي. نبی علیہ السلام ته وی الله څه تحفه درکړه؟ وی 50 منځونه یې راکړل. وی موسی علیہ السلام ورته وفرمیل چې اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زما بنی اسرائیل په 24 غنټو کې 3 منځونه نه کول، نو 50 منځونه بستا امت څنګه وکي؟ او تاسو ملاتړ نه کلاړې دا حکم براغله خو لاړ څه د الله دربار ته دوباره الله ته وایا چې دا منځونه کم چې کله موسی علیہ السلام نو واپس شو او د الله دربار ته واپس لاړو، الله جل شانه 15 منځونه هغه کم کړل او یو غسل ولا کم کو. پرون ما دا تذکره کړی و چې کله 50 منځونه ورکړل نو 50 منځونو سره و غسلونه ورکړو. نو چې کله بتا یو غسل پتا واوړ نو تا بیا و غسلونه کې، او دا باب الغسل کې مشکات کې روایت ذکر شوی دی. نو یو 50 منځونو کې 45 منځونه پاتې شول او 15 کم کړل او د یو غسل کم کو. نبی علیہ السلام 9 مرتبه د الله دربار ته لاړ او پاغه 9 مرتبه کې 9 پیری پاغه کې 15 منځونه کم کړل. کله په اخره پیر راغې موسی علیہ السلام ورته فرمایل وی بیا لاړ شه. هغه ورته وی بیا دوباره نشم دی وای الله بوې چې ته زمانه سوړې. بعض علماء ذکر کړي دا خبره سیرت کتابونو. او نبی علیہ السلام فرمایل وی زه نور د الله دربار ته نشم تللی. یو عالم په دا هم ذکر کړي هغه زما والد محترم به ذکر کول په درس کې یو خو کا زم دوباره الله به دا ټول عبادت ختم کی سبب پاتې نشي. دویم که زم نو په دې عادت کې کمواله راځي، 15 کمیدل 15 پاتې شول نو چې 15 نه 2 لرکې 3 لرکې نو عادت دا کمزوره کیږي، عادت هغه کمیږي. لہذا دا الله په دې عادت کې به کمی راشي، دا به د قشانتی بس نظم وی आवाज ورته وشو د برینا اے حبیبا دا 50 منځونه دي چې کله بر فیصله وشي په هغه فیصله کې بیا کمواله دا نه ستا په امت 15 منځونه شول خو مرتبه د 50 منځونه شو. ځکه زما قانون زما فیصله دا نشي بدلی دی. او بل یو قاعده ذکر کړه الله اے بی چې کله ستا یو امت یو نیکی وکي دلبه منګ دا بدله یو په لس ورکو، دا د دې امت غورواله دی، دا د دې امت هغه شان او عظمت دی چې د یوې نیکی په وجه د لس نیکی ملاویږي. او بیا هغه جدا خبره ده چې وسوا وزرا او وکروړه چې څومره په عمل کې اخلاص سیوا کیږي دومره هغه نیکی سیوا کیږي. الله نو نبی علیہ السلام واپس راغې
دا خبره په روایتو کې نشته یو خبره چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څومره وفا کړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وی وفا وکا بعد بشي یو مرتبه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی الله تعالی عنها تو فرمایل وی عائشہ سے سوال وګ زمانہ چې زه د الله نستاله لپاره وغواړم او چې نن تسوي بس زبستاد د الله نه غواړم او تاسو به وېما هغه خو د صدیق لوروا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی د الله حبیبا وی کما ته اجازت میلاو شي او زه لاړ شم د خپل پلار سره مشوره وکم ودا بسنګي او چې کله سره مسجد نبوي ته لاړ شي الله دې موږ تاسو بوزي کم دلی بار بار دې الله دغه زې موږ ته نصیب کړي نو دې ګس طرف د سړی چې کله مانځه باندې ودرېږي نو ګس طرف ته دا روزه راځي نو دغه لګي دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دروازه د کور هغه د مسجد تراوتو او یو دغه لګي باب السلام نه په دغه دروازه بیا سره زړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزي لذي ال سلام کوي خو مطلب دا غرض دا مقصد چې یو طرف ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور بل طرف ته راغی دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور نو عائشہ رضی الله تعالی عنها خپل بولقه صادر دغه وخت مناسب سو هغه راغستل او په دغه جمعات کې لاړ او قبل د خپل والد صاحب کور ته لاړ خپل پلار ته وی ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو وی چې عائشہ سغواړي وغواړه زه د الله نه سوال کوم تعالی بدر کوم ساسر می وعده ده وی ما وی چې زم د خپل پلار سره مشوره کوم وی ښا ای وی عائشہ زما سره دی وعده ده وی او وی چې تا دې څه خبره وکړه ما ته بکې وی بالکل برته کوم وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوایا چې کله تبر عرش ته تلې وی د الله سره د ملاقات کړو چې کوم راز تا د الله ویل او تا چا نه ویلې هغه د راز خبره ما ته وکړه چې کله وی د نبی علیہ د خپل کور نه روانه شو او د نبی علیہ السلام خو راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی د الله رسوله وی تا خو زما سره نن وعده کړی ده کنه چې تاسو غواړئ بس زده له غواړم چې تاسو یې زده له پورا کوم وعده لري کړی دی او کړی وی دا وی تا ته چې الله جل شانه په معراج کې کم دراز خبره کړی و هغه راز ماته وایا وی عائشہ او زما د الله زما د رب ځان له ورازو خو استاد سره می لوس کړی دی او استاد سره می وعده کړی دا چې تا ته وېما وی هغه دا خبره ده وی ما ته الله وی کستا په امت کې یو امتی ستا د بل چا زړه جوړ کو دغه امتی به بغیر د حساب کتاب نه جنت ته داخلو وی ما دا خبر واورې خوشاله شو وی را روانه شوم د خپل پلار را سره واده وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره میراړه خپل پلار لا وی چې کله خپل پلار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته دا واقعه وی دومره په چغو باندې وجړل وی زه ولاړم وی زما بلار جړل سرګونه اوخ کې روانې وی ما وی چې دا خو نبی علیہ السلام د خوشحالۍ خبره وکړه او زما بلار دلته جاړي عجیبه خبره ده یو واقع نن ذکر کړی و چې کله سورې نصر راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جړل او بک عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی دا ابوبکر دا بوډا سره جاړي دا خو د الله خپل کی طرف نه کتاب راولېګو او علما ذکر کوي چې دا په قران کې ټول ناخرنه صورت وی عمر د څه خبره دا حبیب چې سره پار راغلو داغه اتمام او اکمال شو هغه زما استاد رحلت کې جدا کیږي وی زه بدی خبره ما چې زما حبیب زما استاد من نزي ما ته بدی خبره جړه راځي بهر حال ابوبکر صدیق فرمایي خپل لور عائشہ ته چې په دنیا کې د هر خبرې دوه مخونه دي یو طرف د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم او فرمایل کچرتا تاسو د یو انسان نور هغه زړم ژوندې کو هغه خوشاله کو هغه روح کو تاسو ته جنت به حساب به کتاب ملاويږي خو د دې په مقابل کې بل خبره
د چا زړه دی هغه ټوټې کو جدا دی کو وی د جهنم نه بله لار نشته وی زه جاړم چې موږ د خلکو زړونه څنګه ټوټې ټوټې کړي دي او هغه موږ جدا جدا کړي دي وی زه ویم داسې نه چې موږ د جهنم هغه خلکو کې وګرځولی شو بهرحال نن په دنیا کې بچی د خپل پلار زړه نشي جوړولی او پلار د بچی زړه نشي جوړولی نو نور رشتې دا خو ډېرې اوږدې خبرې دي چې بهر رشته دار به راځي او د بل زړه به جوړوي او که موږ سوچ وکړو هر سړی په خپل ځان کې چې څومره په موږ کې سیس پروت دی الله دې موږ ته معافي وکړي بهرحال دا خو د سیرت د ابوبکر صدیق په واقعاتو کې یو واقعه راغله هغه ذکر کړه چې کله نبی علیه صلات وسلام راغی بیا چې امامتي د دغه نه مخکې کړې ده برتلو نه او یا وروسته کړې ده او موږ تفصیلا ذکر کړې وه بیا نبی علیه صلات وسلام مسجد حرم ته راغی بعضې وایي چې دی د حتیم سره بس بانګ تر ټیم و دی دغلته کې وده شوی دی بیا راپاڅېدلی بعضې علما ذکر کوي چې د کمې بسترې نه دی چوت شوی په چت باندې هغه بستره لا ګرمه وه هلته څانګه و د هغې سره سر لګېدلی او هغه څانګه لا ړقېده چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم دوباره خپلې بسترې ته راغی دا دومره واقعات هر څه تیر کړل او واپس نبی علیه صلات وسلام راغی دا د نبی علیه صلات وسلام معجزه وه چې کله سهار راغی خلکو ته یې د دې تذکرې شروع کړې مشرکانو یو ډرامه جوړه کړه چې راشه یار دی بل سوی ځمکه پرېږده بر اسمانونو ته پکې وختو وی د اسمانونو کې خبرې شروع کړې وې او مشرکان په لار روان ول ابوبکر صدیق یې ولیدو وی راشه کنه نن خو د هغه اشنا نور سوی وی زما اشنا سوی وی ستا اشنا دا خبرې کوي هغه وی که زما اشنا دا خبرې کړې دي حضور اقدس صلی الله علیه وسلم بالکل زی تصدیق کوم او دا خبره بالکل حق او سچ ده او بکر صدیق د صدیق لقب په دې لفظ ملاو شوی دی چې کله دا خبره پیغمبر او بکر صدیق ته نو کړي او هغه تصدیق کړو نبی علیہ السلام فرمایل دا صدیق دی او بل یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام یو خبر وکړه چې کوم خبره زه وکم تاسو لاړ شئ عمر او ابوبکر هغه به د هغې تصدیق کوي الن کې هغه به خبره زما نه اورېدلې نه نو صدیق لفظ ورته به دې میلاو شوی دا قافلې خو د عربو شام ته بتلې راتلې نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه سوال وکړ وی ته چې مسجد اقصی ته لاړم وی د هغې دروازې څو وي کړکۍ یې څو وي ستنې څو وي پانوسونه پکې څو بس مختلف قسمه سوالات یې شروع کړل ځکه یو سړی په یو کار بس لاړ شي د هغه بل کار ته سوچ نه چې زه راغلی دې کار لیم که دې کار لیمه خو هغه خبرې کولې الله جل شانو جبریل امین راولېږو او دا بیت المقدس ورته دې مخامخ بس هغو تپوس کو پیغمبر جواب ورکو هغو لا جواب شو چې راشه پیغمبر خو راته دا خبره هم وکړه او بیا د هغې نه وروسته ولید د 12 بچیو یو خالد بن ولید دی مسلمان شو یو ولید بن ولیدو د خپل پلار د خپل زوی خپل نوم خو دی او په معاشره کې هم ډیر بد ګڼو نن سبا که چېرته دلته نوم چا خو دی که پرې ګاونډ کې چا کېښود مړه دوست زموږ نوم کېښود ده ته ګور اوس جدا ملنډې به شو الن کې هغه به د خپل پلار خپل بچي له نوم ښودو په دې کې څه قباحت هغه نه و انشاءالله وخت پوره شوی په دې بیا به واقعا وروایا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار